د مټي بوډیګرام روډ باندې سوات رایل ټوریزم هوټل افتتاح پاکستان تحریک انصاف ضلعي اپوزیشن لیډر احمد خان په لاس وکړه شوه او د افتتاح نه بعد یې د هوټل د پرمختګ دپاره دعای خیر وغوښته په ابتدایي غونډه کې تحصیلدار محمد خان، سپیندا کاکا، مټي بازار صدر زبیر خان، ډي اس پي حبیب الله خان، ایس ایچ او نواب خان او د علاقې خلکو ګډون کړی و. په دې موقع سوات رایل ټوریزم هوټل ارګنایزر او دا پرسوات پریس کلب چیرمن جانزیب لالا صدارنګ خبرې کړې دي. زمونږ د ټوریزم لیسنس کړی دی، ما سره د ټوریزم لیسنس دی. دا هوټل ما په ټوریزم لیسنس کې دننه کړی دی د ځان سره. دی ما د خپل ټوریزم ډپارټمنټ د کمپنۍ یو هیډ افیس ګرځول دی. نو په هغه حیثیت باندې زه دلته کې هله ځله کوم. نور زمونږ دا هوټل د دې مشر دی او دا هلک چې کوم دغه پرېږدي دی زمونږ پکې لږه دا خپل کردار ادا کولو لږ ضرورت و، دې ته هم ضرورت و، موږ ته هم ضرورت و. نو لږ پکې د هغې په حیث باندې د هغې خدمتګار په حیث په دې موقع احمد خان په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې سوات رایل ټوریزم هوټل به د علاقه په پرمختګ بوځي او علاقه به ورسره نوره هم ښایسته شي. حاجي صاحب ښه دی، د مازغه هم ښه دي، سوچ هم ښه دی او که دا څنګه چې د ټوریزم سره دا رجسټر کړی هم دی په مټه کې موږ ته ضرورت هم دی. رو رو به ډیولپ کېږي، لکه دا خو د دوی اولنی سټپ دی. انشاءالله که لږ لږ مېلمانه شروع شي نو دوی به خپل کمی رو رو ټایم سره پوره کوي، ځکه چې एकदम دومره غټ انویسټمنټ په دې لیول باندې کول ډېر ګران کاري. بیا هم دوی خپلې صفا سوتره ساتلی دی. د دلته کې به مخصوص خلک راځي، مېلمانه به راځي، یعنې چې لوکل خلکو سره کانټیکټ هغه به راځي، کاروباریان خلک به راځي او د ټورسټ والا ګروپس دي. ما پرون سره خاطر د بوډیګرام دا خبر درلو، خو ما داسې نه وي دا به وکړو. ما دا ښه خبره ده، خو دې له اوس یو قدرتي غونډې کې لوک ورکول غواړي چې مېلمانه راځي او داسې چا باغ سره دې خبره کړې او هلته کې لاړ شي شفتالو به وخورې داسې کینی. لکه ګوره لکه دلته کې سوات ته چې خلک راځي که نه، خو د ښار دغه هنګامونه او د هغو دغه مزونه تنګ وي. هغه راځي دلته کې په دې غرونو کې خوشحالۍ. تاسو چې لاهور اسلام آباد ته لاړ شئ څومره په دې هسې ګرځئ، لکه په دې روانې که څوک ګاډي ته ګوري، څوک دوکان ته ګوري. نو د هر څه چې په کوم ځای کې پیدا وي د هغه نظارو سره د هغې شي سره عادت یې هغه دومره فرق نه کوي. خو ناشته د بل سړی چې راشي هغه ډېر لوی فرق کوي. نو ته روان شې ته یو فیملي داسې بوځه په دې باغ کې کښېنه او دوی شفتالو وخوره او دوی تصویرونه جوړ کړي او غټ شی به چې دوی په سوال کې داسې هوټلونه کولاو شوی دی. دا وړې وړې خبرې دي، خو دا کېږي، لکه دا ضروري خبرې دي، دا سوچ غواړي دا ټایپ. خو الله دې کړي چې هغه ورځ زر شي چېرې موږ چې د ټلیفون کوو چې هلکه څنګه چې حاجي صاحب 2 کمرې پکار دي چې بوک دی. زموږ دا دعا ده، زموږ وروڼه دي، دوی غټه فیصله کړې ده او حاجي صاحب ورسره دی. انشاءالله امید دی چې دا به څه کامیابۍ ته ورسي. احمد خان هم په خپله د سوات رایل ټوریزم هوټل مختلف کمرو چیکینګ وکړو او غصني کاروباري لالاله او د هغه ملګرو له مبارکي ورکړه. معاذ خان یوسفزی، لایټ نیوز، مټه، سوات.